बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड सी तاسو ته هر کله وایو ګران کوتونکو په ملک کې یو ځل بیا د کورونا کیسونو کې اضافه روانه ده او داسې لګي چې یو ځل بیا چې کومې سختیانې وي کومې پابندیانې وي په هغې باندې یو ځل بیا د سختېدو امکان دی. دغه شانې که موږ په ملک کې خبرې وکړو نو په تېرو وختونو کې چې کوم هغه زیات لهر چې و هغه ختم شو، خو یو ځل بیا دغه دویم لهر چې کوم دی نو د هغې هغه په خپل دغه باندې روان دی او دغه کیسونه چې کوم دي نو وخت په کې ورځ تر ورځه اضافه کېږي او دغه شانې د کور نه په بهر وتو د ماسک اچول چې کوم دي نو هغه دغه شانې لازمي ګرځولی شوي دي. دې سره سره چې کومې کاروباري سرګرمۍ دي او نور تقریبات دي د هغې د وخت کمولو لپاره هم مشورې شوي دي. آیا دغه دویم لهر چې کوم دی دا به څومره خطرناک وي؟ د کورونا لپاره چې کوم د ویکسین خبره کېږي دغه ویکسین تر اوسه پورې په هغې باندې څومره کار وشو، چېرته راغلي دي مارکیټ ته نه دي راغلي، دغه لپاره چې کوم تحقیق دی ریسرچ دی دغه ټول باندې نن خبرې اترې کوو. نن موږ سره پروګرام کې موجود دي سینیر صحافي عارف یوسفزی او د هغې سره د خیبر میډیکل یونیورسټۍ ډاکټر آصف صاحب او ډاکټر یاسر صاحب هم موږ لږ وخت کې جاین کوي. عارف صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایم. مننه ارشاد بھائی، ډېره مهرباني. ګران کتونکو خبرې اترې به روانې خو په دې ټول صورتحال باندې چې کوم د کورونا موجوده صورتحال دی په دې باندې موږ اول زو زموږ چې کوم خپل همکار مشرق اخبار زاهد میروخیل صاحب د هغې نه به لږ تپوسونه کوو چې کوم دغه صورتحال دی، دغه کیسونه چې په دویم لهر چې کوم شروع شوی دی نو په دغه کې څومره تیزي راغلې ده. زاهد صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. زاهد صاحب دا راته لږ ووایي چې دغه دویم لهر چې کوم شروع شوی دی په دې کې تر اوسه پورې څومره کیسونه مخې ته راغلي دي او بیا که د تعلیمي ادارو باندې لږ خبره وکړو نو اوسه پورې څومره کالجونه او تعلیمي ادارې بندي شوي دي او دغه شانې په دې ایس او پیز باندې که موږ وګورو اوورال پې عمل درآمد نه کېږي نو څومره خطرناک ثابتېدی شي؟ شاد صاحب اول خو خبر د مارچ والا اوسه پورې لکه نن ورځې پورې تقریبا 1273 کسان چې کوم دي دا د کورونا نه وفات شوي دي او تقریبا 39277 کسان چې کوم دا ټوټل په صوبه کې موږ سره متاثر وو تقریبا. کومنګ اوس وګورو نو په عامه آبادی کې کوم خبرو کو نو د مارچ نه والا اوسه پورې موږ سره صرف 567 کسان چې کوم دا د کورونا متاثرین پاتې دي چې د کسانو کې کورونا افیکټیو ده. جی جی دا کسان چې دي دا دي سوري اکټیو ده دي کې ارشاد صاحب خبره کېدله چې کله سکولونو کولو شو 15 سپتمبر پورې نو دغه نمخ کې دا خبره کېدله چې دا لهر ختم شو. کومنګ وګورو نو حقیقت ته هغه لهر ختم شوی دی. مثلا کومنګ وګورو روزانه په عام آبادی کې 100 120 یا تقریبا 200 پورې ټیسټونه چې دي یا 300 پورې ټیسټونه کیږي. د دې نه زیات ټیسټونه روزانه بنیادونو باندې عام آبادی کې نه کیږي نو د هغې په نسبت باندې که موږ وګورو نو لهر خو نه خو د 15 سپتمبر نه پس چې کله سکولونه کولو شو نو بیا هغې کې اوس که موږ وګورو نو 567 کسان موږ سره په ټوله آبادی کې دي په صوبه کې. ټیک ده او موږ که سکولونه وګورو نو د 15 سپتمبر نه پس چې کوم دی خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی دا 67956 ټیسټونه کړي دي ټوټل. ټیک ده او په دې کې 693 کسان چې کوم دي دا متاثر دي. نو مطلب دا دی چې د استادانو تعداد یا عمله چې دا دغه تعداد د عام آبادی نه سیوا دی کورونا کې. نو په دې وجه موږ کېدای شي دا ویلی شو چې یو لهر موجود دی یا دا مرض موږ سره اوس موجود دی. ادروایز ارشاد صاحب د دې ساينټیفیک خبره نشته دی چې دا لهر به بیا راځي یا دا به څنګه راځي څنګه به نه راځي. بل دا خبره ده چې د ایس او پیز باندې عمل کیږي یا نه کیږي دا ځان ته یو خبره ده. ګوره د شپې 10 بجو نه پس بیا څوک راوځي د کور نه بعد چې بیا به کورونا خوري. جی جی ټیک شو. نو دا ټولې خبرې چې کوم دي زما زه خپل په دې د افسانو په نظریه باندې ګورم چې دا ټولې افسانې دي چې موږ په ډیرو خبرو کې اقوام متحده سیګنیټری یو. نو ډیر ملکونه چې کوم هغه سیګنیټری ملکونه
دي چې هغه کله پاغي باندې سوابا راشي او د الته یو لهر سیوا شي یا مسلې الته ډیر جوړ شي نو موږ تم دلته تکلیف او مسائل جوړ شي حقیقت طریقې سره موږ هغه نه ایډرس کوو. حکومت اول په خپل باندې دا خبره وکړه چې لهر ختم شوی دی ارته موږ ختم کړو. اوس په کوم بنیاد باندې چې کیسونه کیږي نه نو دا څنګه کوم بنیاد باندې ویل شي چې لهر روان دی؟ صحیح ده. زما په خیال باندې دا زما په خیال ساينټیفیک دغه دی نشته. ټیک دی جی ډیر مننه زاهد صاحب تاسو موږ سره خپل نظر شریکو. ګران کوتونکو پروګرام کې به خبرې اترې زموږ روانې وي خو د وړې دمې ټیم دی وړه شانتي د مخ واپس راځو موږ سره. د مینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو موږ جاین کړي ډاکټر آصف علي صاحب چې هغې د کیمیو کې دي. تاسو هم ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی وایو. عارف صاحب دا راته لږ ووایئ سر چې کوم موږ وکتل اولنی لهر چې کوم و نو هغه خیریت سره سر ته ورسېدو هغه شانې چې کوم ایس او پیز باندې عمل درآمد کولو هغه شانې ونه کړی شو خو بیا هم هغه په څه هر څومره دغه چې و د هغې وجوهات خو هغه کیسونه چې کوم و دلته نو هغه ختم شو یا خو ټیسټونه نه کېدل. اوس یو بل لهر شروع سر تاسو څومره خطرناک ګڼئ چې دا دویم لهر چې کوم دی دا څومره خطرناک دی دې لپاره حکومتي چې کوم اقدامات دي تاسو څه ګڼئ دا کافي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد بھائی ډیره مهرباني دا تاسو نن پروګرام د یو ډیره حساسه موضوع ده ځکه چې پاکستان کې الریډي د کرونا یو سپیډ چې لهر جو هغه راغلی او لا ودرېدلی دی یعنی یو تسلسل کې روان دی جی او په هغې کې یو ټمپرري پاز راغلی یعنی وقفه پکې راغلی وه د څه وخت دپاره دا روان دی. که موږ وګورو پاکستان کې چې کوم دا کله کرونا دنیا کې راغله نو زما په خیال چې دا داسې سپټمبر اکتوبر 19 کې کرونا سرفیس کېدل شروع شو. بیا چاینا کې موږ ګورو ډسمبر کې د کرونا ایمرجنس کېږي او بیا موږ چې وګورو پاکستان کې په 26 فروری که زه غلط نیم 26 فروری 2020 دا پاکستان کې ډومبه د کرونا کیس رالو یحیی جعفری نوم یو کس و چې هغه د ایران نه راغلی وایه تفتان جی او هغه د کراچۍ اوسېدونکی و هغه چې رالو نو د هغې نه بعد خو که موږ وګورو نو یحیی ته خو کرونا پازیټیو کیس راغلی و هغه وخت کې 26 فروری باندې جی خو کله چې یحیی جعفری رسېدلی پاکستان ته کراچۍ ته نو د دې نه اول تقریبا هغه یو میاشت په خپل کور کې پروت و خپل یونیورسټۍ ته بتلو خپل دوستانو سره ملاوېدو یعنې د هغه چې کوم سوشل سرکل و په هغې کې هغه ژوند تېرولو. بیا چې کله هغه ټیسټونه وشو په هغه وخت کې نو د هغه فیملی کې هم داسې سچ څه کرونا کیس راونوتېدو نه هغه یونیورسټۍ کې چې کوم هغه سره کلوز نږدې ملګري هغې خلکو کې کرونا راونوتېدو. خو بهرحال پاکستان کې 26 فروری 2020 باندې کرونا انټری ولا باقاعده داخله شو په ریکارډ رااله. دا غي نه بعد موږ کتل چې کراچۍ کې ډومبه د دې دغه ډیر یعنی خطر واځه کچ چلته ایران نه خلک را روانو. بیا زمونږ چې کوم بهر ملکونو کې خلک ته هغه واپس راتل پاکستان ته ایرپورټونو باندې سمرو شو تکلیفونه خلکو ته سمره ملاو شو. دا یو ډیر لوی اعصاب شکن عمل و چې د نه د خلک تیرېدل او تیر شو د اوسم ته خلک تیریږي. اوس تاسو لږ ساعت مخکې د مشرق نماینده زاهد میروخیل یو خبره وکړه جی جی هغه ما ویل چې زه به دا خبره بنیادي کوم د هغه د حقیقت او د افسانې یو خبره وکړه. زه به دا ووایم چې دا کرونا به بای ډیفالټ څه شی به موجود وي ځکه چې دا لاتحال د دې د وجود په حوالې سره د دې د خورېدو په حوالې سره د دې د خطراتو په حوالې سره دا ټول شونه چې دا لا کوېسچن مارک دي د دې مخې د غټ غټ نشانونه لګېدلي دي د دې څه وضاحت نشته. نو ځکه د ډېر خلک دې ته د حقیقت په نظر نه بلکې د افسانې په نظر باندې ګوري او موږ چې وګورو نو په پاکستان کې چې کله د 26 فروری کې رالو مارچ کې بیا موږ ګورو چې ملک کې اړې غړې شو کرونا سیوا کېږي او موږ مارچ اینڈ اپریل کې موږ زو پارشل لاک ډاون ته بیا موږ مکمل ټول ملک بند کو موږ مکمل ملک کې لاک ډاون کو او د هغې په وجه باندې بیا د ویل چې را کرونا کرټیل کېږي. خو لاک ډاون هم داسې و چې یعنې زموږ په دې کلیوالو علاقو کې نه د کرونا د ویره دومره تیزه وه او نه هلته کې کیسونه دومره زیات وو. نو د کلو یو نظام په خپل حساب باندې ټول اکراس د کنټري پاکستان کې ټول کلو کې به دا نظام بدلو مین ښارونو کې غټو ښارونو کې چې چرته هغې د ډبلیو ایچ او د یو خبره وکړه یعنې موږ سیګنیټریز یو دا چې کوم غټ ایجنډاز راځي نو دا موږ ګورو چې دا اربن سنټریک د دې اربنایزیشن پروګرامینګ د دې اربن سنټریک پروګرام شوی ځکه چې په رورل ایریاز کې د هغه ادارو یا د حکومت خپل دومره هیوج نیټورک نه وي
کسه پس لکه د یو شي په شاسې ایجنډا وي نو دا موږ ګورو اربن او ټوله دنیا کې کرونا اربن سنټریک چلیدلې دا رورل سنټریک نه و اربن و آصف صاحب تاسو راته لږ دا وایي چې کوم عارف صاحب هم خبره وکړه یو خو دغه په اتنټیسټي باندې سوال اوچت شو بل دغه په سٹارټ کې لږ د لیبارټري په اړه خبره وکړي دا لیب کله نه کولاو شو کم ټیسټونه کیږي او دا خو موږ ته خو پته ولګېدي چې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې دا شانې لیبارټري ده د کورونا ټیسټونه کیږي نور کم ټیسټونه کیږي نو ډیره مهرباني چې تاسو موږ له موقع راکړه د خیبر میډیکل یونیورسيټي کې کوم پبلک هیلث ریفرنس لیب د هغې حوالې سره جی جی د عارف صاحب چې کوم پوینټ اف ویو دی کوم خدشات دي نو آپ خپل ځای باندې خو زه لږ غونته کې که تاسو ماله اجازت راکړئ یو شارټ غونته کې زه تاسو ته اپډیټ درکړم دا زمونږ یو پوره بیچ و چې هغه خیبر میډیکل یونیورسيټي یو کې ته پی ایچ ډي دپاره ولېږلو دا ډاکټران دي ټول ایم بی بي ایس او بیا هغې نه پس پی ایچ ډي کړې ده ما او ډاکټر یاسر یوسفزئی صاحب مونږ پیتالوجي کې پی ایچ ډي کړې ده او مونږ چې کله راغلو نو 2017-18 کې زموږ چې کوم کرنٹ وایس چانسلر دی پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق صاحب مونږ کېناستو د آیډیا مونږ فلوټ کړه چې که داسې آوټ بریک راځي نو مونږ ته پکار ده چې مونږ ځان ورته پریپیر کړو د فیوچر دپاره مونږ ته پته نه وه چې کووډ به راځي نو 2017 کې دې باندې مونږ کار شروع کړو پبلک هیلث انګلند سره ډبلیو ایچ او سره ان آی ایچ سره او سنټر فار ډیزیز کنټرول یو ایس ای دی کولیبوریشن سره مونږ کار شروع کړو بیا مونږ یو ټرای پارټایډ ایم او یو وکړه چې په هغې کې نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث اسلام آباد خیبر میډیکل یونیورسيټي او ډپارټمنټ اف هیلث کې پی جی جی مونږ مابین کې دا ایم او یو وشوه چې خیبر میډیکل یونیورسيټي کې به دا لیب اسټابلیش کیږي هیلث ډپارټمنټ به دا فنډ کوي او ان آی ایچ به ټیکنیکل سپورټ راکوي نو کله د ډینګي آوټ بریک راغی هغې کې مونږ ریسپانس ورکړو بیا چې کله د کووډ آوټ بریک راغی نو په کې پی کې ټیسټینګ کیپیسټي 0 وه او ما ته یاد چې ما او یاسر صاحب په 6 مارچ باندې اولني ټیسټونه کړي یو شپږ سامپل راغی شپږ وړه نیګیټیو وي بیا مونږ 13 کیسز 27 کیسز هغه 27 کې 19 کیسز پازیټیو و چې کم د ډي ای خان نه راغلي کم چې عارف صاحب کم طرف ته اشاره وکړله بیا د هغې نه پس مونږه 100 پورې ټیسټونه ورسول او ورو ورو مونږ دا کیپیسټي زیاتوله بیا دغه کیپیسټي مونږ 500-700 ټیسټ پر ډے ته ورسوله په دغه سټیج باندې د هیلث ډپارټمنټ والا په دغه سټیج باندې دا خبره وکړله چې مونږه دا لیبس چې دي دا مونږه ټولې صوبه کې ایکسټینډ کوو نو بیا زه او ډاکټر جاوید مونږه سروسز ګورنمنټ هایر کړه مونږ لاړو هیلث ډپارټمنټ ته او مونږ یو ډاکومنټ جنریټ کو چې د کووډ ټیسټ کیږي دنه مخکې داسې ډاکومنټ پوره پاکستان کې نو چې کووډ ټیسټ کیږي د دې کرایټیریا نه پاس کیږي کوم چې مونږ په انګلند کې زده کړه کړې و جی جی او هغه ډاکومنټ مونږ ډبلیو ایچ او ان آی ایچ نه ویټ کو جی چې دینه څوک پاس کیږي هغه لیب به مونږه د کووډ ټیسټینګ لپاره یوز کوو جی جی نو هغه ډاکومنټ سیکرټري صاحب نوټیفای کو او هغه ډاکومنټ کله ان آی ایچ وکړو نو هغه ټول پاکستان لپاره نوټیفای شو چې دا څوک ټیسټینګ کوي نو اوس کې پی کې د دې ډاکومنټ په بنیاد 11 لیبس په پبلک سیکټر کې د سکریچ نه موږ ډیولپ کو او 9 لیبس په پرایویټ سیکټرز کې دا 18 لیب نیټورک موږ جوړ کو اتنټیسټي باندې زر اعظم دې سره پیرالل او دا ما او ډاکټر جاوید ډاکټر یاسر موږ ډیر ټریولینګ کړی تقریبا 14000 کیلومتر اج کوم سرکاري گاډي موږ لاره کړی وای کې ما غن سیز اون کو کنه جی جی دیٹ از د اماونٹ اف ټریولینګ دیٹ وی هډ ډن هغه بیا دا شو چې مونږه ډبلیو ایچ او which is independent entity او NIH دا مونږ انوایټ کړ چې زموږ د دې لیب تاسو فارمل اسسمنت وکړي دا ګوره پاکستان کې یو صوبې نه کړي او زه ټیکنیکل قسم زه د هیلث ډپارټمنټ قسم زه د خیبر میډیکل یونیورسيټي قسم زه یو ټیکنیکل قسم د ګورنمنت طرف نه وایم زه ریالټي والي سيزونه تاسو ته مخه ته एकदम دبليو ایچ او NIH تاسو ته پوسو کې قبولي صوبې کړي مونږ انوایټ ک زه سره کمپنی او د اتلس واړه لیبز مونږه اسسمنت کو فارمل جی جی او هغه اسسمنت ریپورت مونږ سیکرټري هیلث ته جمع کو په یو غونډه کې په کې ایم یو کې او هغه یو ایویډنس ته چې هیلث ډپارټمنټ کې پروت دی چې دا لیب څومره فنکشنینګ کوي او خو انډیپندنت هغه اسسمنت کړو هغه شی اوس موږ امپروف کوو جی جی اتنټیسټي باندې به یو دویمه خبره دا کوم چې موږ سره اوس کرنټلی 12 پی ایچ ډی فیکلټي ده چې هغه ریپورټینګ کوي د پی سی آر او دا 12 کې 12 د یو کې او د یو اس نه پی ایچ ډی دي صحیح او انټرېسټینګ خبره ده چې دومره آغا خان سره هم نشته شوکت خان هم سره هم نشته
او د یو لیبارټري سره نشته دا تاسو ته به مانګېدو حل ډاکټر صاحب یو ایم پی خبره موږ کو دا نور عام خلکو خو ټیسټونه د سیم کې شوي دي چې هفته لس ورځې پس هغه ته ویل شوي چې ستا سمپل ورک شو ته دوباره بیا دا وکړه. یو ایم پی چې د صوبایي اسمبلۍ غړی دی هغه نن ټیسټ کوي په کیمیو کې هغه ته ټیسټ پازیټیو ورکوي سبا هغه په یو پرایویټ لیبارټري کې کوي هلته ټیسټ هغه ته نیګیټیو ورکوي. په دې ځای کې دا دغه خلک هم حیران دي چې کوم ټیسټ موږ صحیح وګڼو چې کوم د کیمیو هغه ټیک دی که نه هغه پرایویټ لیبارټري والا ټیک دی. نو هغه اتنټیسټي هغه سوال چې ما دا کوو نو هغه دغه چې دغه نور هم ډېر کیسونه دي دا خو صرف د ایم پی ایس راغلي دي خو نور هم چې خلکو کړي دي نو به ریزلټ کې اکثر مسله وه. په دې باندې به جي دا سوال مانه ډېر زیات کېږي. جی د خیبر میډیکل یونیورسټۍ والا د زه دا ټولو ته دا خبره کوم دا عوامو دپاره جنرالي سپیک جی 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 چې یو ځل د ستا ټیسټ پازیټیو راغی پلیز دا ټیسټ مه ریپیټ کوئ. دې کې بلا ویریبلز دي چې د هغې په بنیاد باندې مونږ وایو چې دا لکه پازیټیو راغلی دی او دا اوس نیګیټیو راغلی دی. زموږ خلک څه چل کوي زه دا ټولو ته وایم ما نه دا کوېسچن ډېر زیات کېږي زه ورته وایم چې یو ځل تاسو پازیټیو راغی دغه ټیسټ پلیز مه ریپیټ کوئ هم کوارنټاین شئ او 2 هفتې پس په 15 ډے باندې به تاسو بیا دا ټیسټ ریپیټ کوئ. صحیح پرایویټ لیبارټري چې کوم دا اوس دا پرایویټ لیبارټري خو ماته پته نشته زه خو د خپل هغه اتنټیسټي خبره به کوم چې موږ سره کرنټلی لکه 1500 ټیسټونه که موږ په ډیلی بیسس باندې کوو دا 45,000 ټیسټونه شو د میاشتې. نو په هغې کې که یو لکه دا سامپل چې ورک شو د سامپل مخکې شو د سامپل وروسته شو چې په ډیلی بیسس 1500 ټرن اراوند دي نو لکه هیومن ایرر پکې وي هغه زه اکسپټ کوم او په هغې باندې ما یاسر صاحب شپه ورځ کار کوو موږ اوس هم د لیب نه راغو لکه مو د اوس هم لیب کې ناستو لږ یاسر صاحب نه هم لږ یاسر صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایم او لږ به راته دا وایي چې په کوم وخت کې هغه ټیسټونه داسې وو چې ښه په ډېر تعداد کې راتلل بیا موږ دغه مارچ او اپریل خبره کوم په سټارټ کې ډېر زیات به کیسونه راتلل په وخت کې تاسو ته چیلنجز څه وو په سټارټ کې او دا کوم سیمپلز چې به میس کېدل دا به کوم ځای کې دا کېدل ستاسو د لیبارټرۍ نه مخکې دغه سیسټم وکړه هغه لیبارټرۍ کې دننه به داسې کېدل. जी मेहरबानी थैंक यू वेरी मच इनवाइट कॉलो दोबारा आसिफ साहब द बिगिनिंग यो सो मैच तो किसा होता तो उकड़ला खो द लेबोरेटरी के दन ज़ान ला बला चैलेंजेस हो जी जी यो खुदाओ चे दा चूँकि टेस्टिंग फैसिलिटी न अवेलेबल और पूरा सूबा के दा से BSL-3 लैब न मुंगा अपग्रेडेशन वगैरह उकड़ा द लैब आगा د پی سی آر انټرپریټیشن ځان لا یو سبجیکټیو شی دی چې هغه صرف ایکسپرټ کولی شي هغې کې بلا ویریبلز راځي چې پینډیمک سچویشن څه دی څومره پازیټیوټي ریټ جنرلی روان دی مونږ فرست 3-4 میاشتې دې کې لرنینګ کرو دا یو اسټابلشډ لیب نو دا ټوله ټیچینګ فیکلټي وا ایون زمونږ 2 PCRs هم د سټوډنټانو د ټیچینګ PCRs دي دا د لیب دپاره نه دي اخیستلی شوي نو هغه موډ ټیچینګ موډ نه او د ریسرچ موډ نه ډایګنوسټک موډ ته راوستل دا ټولو نه غټ چیلنج و د دې سټینډرډ اپریټینګ پروسیجرز نه و SOPs د لیبارټرۍ اپریشن هغه SOPs نو هغه شروع کې ډېر زیات موږ ته چیلنجز وو د هر څیز هغه SOPs جوړ کړي دي او بیا هم دغه SOPs ایز ا ګایډینګ ډاکومنټ د نورو لیبارټرو دپاره یوز شوي دي او د نورو صوبو لیبارټرو دپاره هم یوز شوي دي راځو موږ ایرر ته نو دې کې میسنګ آیا میسنګ ټرو میسنګ دی سیمپل هغه یا مریض ته رپورټ نه ملاوېدل آیا ریپورټ داسې شوي دي ډاکټر صاحب داسې شوي چې اکثر 15 ورځې پس زموږ د دې ادارې چې کوم مشر یو وخت کې هغې ټیسټ کړی و 15 ورځې پس هغې ته ریزلټ میلاو شو ریزلټ نیګیټیو و هغه وایي چې که فرض که ماته پازیټیو هم وي نو هغه به اوسه پورې نیګیټیو شوی زه دا وایم چې هغې ټیسټ کړی و او هغه سیمپل الریډي رسېدلی و خو هغه ریپورټینګ کې بیا میسینګ و او جی نو دا خبره داسې ده چې یو پرې مریض نه سیمپل اخیستو نه مریض ته رپورټ ملاوېدو کې تقریباً 11 لاسونه چینج کېږي رائټ فرام وین چې کله مریض کال وکړي 1700 باندې او هغه کال چې څوک ریسیو کوي بیا ډاکټر یا چې کوم ریپډ ریسپانس ټیم دی هغې هلته ورتلل لیبلنګ چې ټیوب یې څنګه لیبل کو هغې سره فارم او ټیوب اور فارم دواړه کیمیو ته را رسېدل دا ټول
देखिए चूँकि ह्यूमंस ढेर ज़्यादा इन्वॉल्व थी और लासना चेंज की गई यो न बलता बिया लैब के दन चिलाड़शी आलता दगा की गई पेशेंट का रिपोर्ट मिलावेदल अक्सर जमुंगा खलक क्लिनिकल लैब द पब्लिक हेल्थ लैब ना मिक्स की पब्लिक हेल्थ लैब मकसद पेशेंट का रिपोर्ट वर्कवल खुद दे वही प्राइमरी मकसद द हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स दे नो मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट पॉजिटिव पेशेंट था जर रिस्पॉन्स वर्की का पॉजिटिव रागले वे नो हेल्थ डिपार्टमेंट बागी था फौरन विद इन 24 आवर्स आलता टीम लेगल नो यो खो दादा चे मे बी चरता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टिक नहीं रागले जमुंग लैब तरफ ना यो SMS जी पेशेंट था फोन माने टिक दे जी खबर है तेरी जमुंग रवानी खुरान का तुन कुमुंग सरा द मे टीम दे वड़ा शांति दमाख लो वापस राजमुंग सरा होसी दमेन पास یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو د کورونا چې کوم دویم لهر دی په دې باندې زموږ خبرې ته روانې خدا وخت موږ جاین کړي یو د ټلیفون د لارې موږ سره موجود دي ایکس ډي جی هیلث ډاکټر ایوب روز صاحب ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو ډیر مننه صاحب ثانک یو ویری مچ مهرباني ډاکټر صاحب لګره دا وایي چې کوم د کورونا د اولنې لهر او د غیر لپاره ډیر اقدامات شوي کوارنټین سنټر جوړ کړي شوي د غیر سره سره ایسولیشن وارډونه جوړ کړي شوي په مختلفو ځایونو کې دغه چې کوم دین اوس موجود دي کدا ختم شوی دي دغه په کوم صورتحال اوس څه صورتحال دی اول چې کوم دا په فروری کې د دې د سټنټ سیواش د کیسونو ډیر شو نو دا غي نه پس چې کوم دی دا وګوره یو وباوا جی خلک خودونه دغه نه کړل دا نوې شي چې کوه ته ناول کووډ وي دې ته منټلی او فزیکلی بندلا تیار ني صحیح نو بیا چې روسته څنګه وخت لري نو د دې لپاره کوارنټاین سنټر سایټس جوړ شو هاسپټل چې کوم دی هغه لپاره پروکیورمنٹ شو مختلف قسم PPI PPE او دا مختلف قسم وینټیلیټرز او دا سیزونه رااله اکوپمنٹ پکې برابر رااله جی جی او هغه سیزونه د اوسه پورې قائم دایم دي ځکه چې موږ ته دا پته وا جی جی چې دا لهر وا احتیاطاً موږ دا د چې کې دي شي دا دوباره سروچت کی دا هغه په لړ کې اوس هم دا ټول هاسپټل چې کوم دي نن زموږ په دې میټینګ په خیبر هسپتال کې جی جی هاسپټل ډایریکټر سره ناستو جی نو دا تیاری معیاري برابر موږ زه اوس بل ځای کې ما جی جی یو سیټ سره موږ یو 3 وینټیلیټرز ورکړو خو هغه سره ټوټل وینټیلیټرز د 50 پر سیوا دی او دا خو ویل پریپیرډ صحیح اوکے سر نور دا چې کوم نور هاسپټل چې کوم دی هغه په الرټ باندې دي ډي جی صاحب زه ایمرجنسي د 30 نومبر پر ایمرجنسي ډیکلیئر شوی دا د لپاره برابر پریپریشنز لګیا دي او نور پروکیورمنٹ هم کیږي جی صحیح ټیک دی سر ډي صاحب زما چې هغه وخت تاسو موجود وي دا پروکیورمنٹ چې څومره کېدو یعنی زمونږ چې کم د کیپرا رولز نو هغه سسپند شوي دي چونکې دا دی چې یو دغه پینډیمک ته او زمونږ هم یو اورډیننس په ذریعہ باندې دا غي زمونږ دغه راغلو چې تاسو رولز هم سسپند کول شي خو بهرحال زما چې دا دومره لوی تاسو ته پته چې جی په دې کې خدا وینټیلیټرز چې سور اغستل شو دا ځان له یو سکینډل بیانېږي څومره چې PPEs راغلي دي هغه ځان لدی بلکې په دې کې یو هیلث سیکټری صاحب چې دی وایي چې دا هغه منسټر صاحب سره په دې باندې اختلافات راغلي کانټراکټس او کمیشنز باندې صحیح نو بیا موږ وکتل چې هغه زبې نوم واخلم یا صاحب هغه هیلث نه لاړو الته کې بیا بل سیکټری هیلث رالو نو زما چې دې باندې ډیر غټ کوېسچن مارک لګېدلی جی تاسو چې ګورئ کنه لکه تاسو وایي خریداریان خوشي دي او زم کې کوارنټاین سنټرز نن موجود دي 350 پلس کوارنټاینز کې موجود دي خو زمونږ د صوبې تبعی روانه ده هغې کې هلته څه دي هلته خو سشته هم نه او هغې باندې پیسې لګي نو لکه حکومت سره څه مؤثر نظام نه و چې د خپل سپینډینګز اخراجات چې دي دا کم کي او کم چې کم دی پرچیزز کوي ځکه چې وایي چې په فاټا سیکریټریټ کې به هلته کې به خلک ناست او ټول پرچیزز ډیل به هلته کېدل یعنې غټ کوېسچن مارک دي دې پرچیزز باندې زه خو په خپل ځاني په هغه ورځو کې ډي جي هیلث نه وم بلکې ډي جي پروینشل هیلث سروسز اکیډمي وم او د هغې نه 9 میاشتې شوي وې چې زه ډیټیچ شوی وم د دې سیزونو سره ډایرکټ خو زموږ څه خاص دغه نه خو خیر اینی هاو چې ایمرجنسي ډیکلیئر شي نو په هغه وخت کې خامخا داسې نه چې بس د قرآن ټکي دی بس نه بس دغه دی کېږي
پروکیورمنټ کې به ټیک شه معمولی خواده خاصه لیک شي مخکې مستقبل شي خو دا د وخت ضرورت و چې زر تر زر دا سيزونه ارینج شي او نور د کیپرا رولز او دا چې کوم دي دا بدی کې سلیګډي خواده خوشي دا نو یو خو چا خوراکونه نه دي کړی نه پکې دغه شي دي د ماتن پته نشته او نو اصل کې دا خو ایمرجنسي او ډیر زیات پروکیورمنټ شي او نه صرف هیلث عام د ډي جی هیلث لیول باندې د عام هسپتالونو بلکې دی هو د غټ هسپتالونو هم لا کړی او دا غي ټایم ډیسټریبیوشن چې دی شوی دی او دې کې په لکونو مطلب دا چې دستانه په لکونو د پی پی ای او وینټیلیټرز او دا سيزونه هم راستي شي دي او نور دا تاسو کوم اعتراضات وکړل دا کې زما څه مطلب دا دی چې پورا علم کې نشته چې دا چا کړی دي څوک شي دي چې پروکیورمنټ چا کړی دي کومه ده پورې کړی دي 100 روپے کړی دي او پای کې څه ہوتا ہے یا صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب موږ د ټیم راکولو اسیف صاحب تاسو لږ دا و یاریب صاحب یو خبر وکړه چې په دغه کې ایم یو کې بچته یو ماشين لګیدلې وي چې په هغه باندې د کورونا دغه ټیسټ کیږي او دغه بسنګ کیږي نو تاسو لږ دغه راته وایي چې دغه واقعي او صرف یو ماشين لګیدلې دغه پروسس کې مختصر ونت راته وایي او دا به اول خدا چې عارف صاحب بلګ مونږ انوایټ کو دي ته بدالې بخایو ان شاء الله دې کې جی بلا سیکشن جی دې کې لکه ځکه تاسو ته دا وایم چې صرف ډیوټي روسټر چې کوم مونږ جوړ کړی دا شپږ سټیشن ډیوټي روسټر دی دې کې تقریبا 60 کسان ما سره کار کوي شپې خلک او دې کې زموږ یو سیکشن چې کې دا سامپل کله راشي نو دا باکس تاسو عام نشي کولولې دې لپاره یاسر صاحب څنګه ول BSL2 لې په BSL2 کابینټ کې دا باکس کولاویږي کوم چې دا سامپلی د کس پوره PPE زچولی هغه سامپل بیا مونږه تیاری کو یو ریک باندې برابر کو هغه سامپل بیا لاړ شي یو کمرې ته هغه کې مونږ ماشينان پراته دي RNA ایکسټریکشن سیستم 3 ماشينان غټ پراته دي نو د دې وایرس RNA مونږه بار راو باسو په هغه ماشين باندې بیا یو بل کمرې په بل کمرې کې مونږ یو جدا سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د دې PCR ولا کیمیکلز تیار کو د هغه سامپل مطابق بیا د دوړ یو بل سره میکس کو بیا دا یو سپیشل پیک کی په سپیشل پیک کې یو بل کمرې ته هغه د PCR والا کمرې الته د PCR زموږ سلور ماشينان پراته دي او هغه زموږ ډیوټي د سحر 8 والا د شپې 4 بجو پوري صرف سلور غنټې چټي پکې نو هغه کمرې ته لاړ شي بیا هغه ماشينانو کې هغه مونږه د سامپل کېدو او هغه ماشينان روان چې دا غي نه پس چې کله دا غي رزلټ راځي نو زموږ چې دا کم کنسلټنټس دي دا د انټرپریټیشن کوي یاسر صاحب ډېر خپل خبرو کا چې دا چرته پازیټیو راځي چرته نیگیټیو راځي نو دا هغه د ویني والا ټیسټ یا د موتیازو والا ټیسټ چې کوم مونږ کو کنه دا هغه ټیسټونه نه دا په PCR ده او په PCR کې دا ملټیپلیکس PCR ده د دې انټرپریټیشن بیا مونږ خپل کو بیا دې کې داسې مسلې راشي چې لکه ما تم څنګه عارف صاحب داسې مونږ ته انفارمیشن راځي چې اکثر لیبارټریان داسې سپیشلی پرایویټ لیبارټریان ډیو ټو فاینانشل کنسټرینټ هغه دا سم کوي چې یو ریزلټ ان کنکلوسیو وي بس مړه وي دا نیگیټیو دی زموږ په لیبارټری کې شروع نه دا پروتوکول دی که په ما ډېر پریشر می کنه زه مرور دا ان کنکلوسیو دی دا به ریپیټ کوم 8000 روپے دی بیا ویم کوم او چې درکم ما کنفرم کړی نه زه به دا ریزلټ ریپورت نه ورکوم نو هغه کې ان کنکلوسیو چې څومره راشي موږ دوباره بیا PCR دا هغه کوم نو دا PCR یو پوره پروسس چې دا تقریبا 7-8 غنټې په دې باندې زموږ لګي په دې لکه د یو پیشنټ په سامپل باندې 7-8 غنټې زمونږ لګي او د لپاره زمونږ لکه 15 سیکشن دی بیا زمونږ پوره یو ریسپشن دی چې په هغه ریسپشن کې دا سامپل لا کیږي په PMS کې او سافټویر د انټری کیږي بیا چې د دې ریزلټ راشي د دې ریزلټ مونږ اپلوډ کوو هغه ځان له پوره یو ټیم دی نو دا 50-60 کسان دی کې کار کوي د دې ډیوټي روټا مینیج کول د شپې په 2 بجې ماته میسجونه کیږي چې دې کې مسله ده وسوګو صحیح موږ ریپلای ورکو ځکه چې دا یو نېشنل کاز دی او په دې کې اوس موږ وردانګلې دي نو بس لګیا یو کو که یاسر صاحب په دې باندې خبره کوي یاسر صاحب تاسو په دې باندې خبرو کوي لګ ورته مو چې اوس کم د خلکو د کیسونه چې کم دي دا لکه ډیر نه راځي خلک ټیسټ نه کوي نو دې د وجې نه چې کم د دې لپاره کې بیا کمی پالیسیانې جوړیږي یا تاسو کوم ډیټا مینجمنټ دی هغه باندې څومره اثر شوی دی थैंक यू जी دا چې کوم فری ټیسټینګ سرویس دی دا خو سم کال سنټر چې ستوي یا ریپډ ریسپانس ټیمز 1700 باندې که څوک ټیسټ کول غواړي نو هغه 1700 باندې کال وکړي او ریپډ ریسپانس ټیم هغه کور ته لاړ شي او سامپل واخلي
ډېر غټ سروس دی. پبلک هیلث ریسپانس لپاره نن سبا رینډم سیمپلینګ هم روان دی چې هغه ایجوکیشنل انسټیټیوټس نه دی جی اور چې سوره د پبلک هیلث ریسپانس کیږي هغه د رینډم سیمپلینګ د وجه نه دی گورنمنٹ هغه ټیم زی انسټیټیوټس ته الټرنیټ سیمپلز واخلي نو یا خو څوک سیمپټوماټیک اور هغه هاسپټل ته لاړ شي یا 1700 باندې کال وکړي هغه ټیسټ کیږي او یا گورنمنٹ ټیم زی ایجوکیشنل انسټیټیوټس ته الټرنا سیمپل اخلي. اوس خلک ټیسټینګ نه کوي نو مطلب هغه کې څوک په زوره خو اوبویسلی نشي کولای چا نه په زوره ټیسټ خو نشي اخیستی خو چې کوم سروس اویلیبل دی هغه اوس هم فریلی اویلیبل دی او ستاسو کور ته به راځي. اوس خو هغه شانتې سټیګما هم پاتې نه ده. صحیح نو زما خو موږ سره ټیم بالکل کم دی. عارف صاحب مختصر که په دې اخري خبره تاسو وکړئ چې دغه کومې پالیسیانې جوړېږي چې ټیسټونه نه کېږي د هغې لپاره په پالیسیانو باندې بیا چې کوم حکومت جوړوي په هغې څومره اثر کېږي؟ ګورئ شاه صاحب زه خو دا وایم چې دا یو رشنل فارموله پکار ده. کرونا ده موږ دا ویل چې دا کرونا الله دې ټایم بالکل کم دی دا ټولو ساتي خدا لازم ژوند سره وي پاکستان کې ودا چلیږي کې د شیش پګتلس کاله دا شی مخکې چلیږي. بهرحال پکار دا دی چې حکومت د خلک په اعتماد کې والی یو لو پروفایل ریشنل تراشي پیتھولوجسٹ ډاکټران صاحبان ناسي دوی خپل ټیسټونه کوي حکومت په خپل کار کوي خو یو دومره هوها یا هغې سره کاروبار بندول ځکه چې آلریډي موږ یو سیټ بیک نه وتی یو لا موږ ریکوري پوزیشن کې نه یو کاروبارونه متاثر شوي دي خلک د لوږې مریږي مهنګایي ده. صحیح که خدا نه خواسته بل داسې یو لهر راځي یا داسې جنریټ کیږي چې هغې سره بیا کاروبار بندېږي نو زما په خیال دا به د ملک د معیشت آلریډي برباد دی تباهي به وشي. یعنې سمال بزنسمین تاسو ګورئ چې ریډیبان دی په هغو ورځو کې غریب ریډیبان ته هم مسله وه دکاندار ته هم مسله وه هر یو کس ته مسله وه. د هر چا دغه چې کومو کاروبارونه هغه چې کومونه متاثره شوي وو ډېر بلکې زموږ میډیا ټول نه زیاته متاثره شوې ده. ډېر مننه عارف صاحب ډېر مننه آصف علي صاحب او ډاکټر یاسر صاحب تاسو هم ډېر مننه. ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازت غواړو. الله پامان.